د دینځي قومي جرګې مشرانو ویلي دي چې دی نور په پنډه اسلام آباد کې د پښتنو قتل عام زغملو ته تیار نه دي. کوز دیر چک درا پرس کلب کې د دینځي قومي جرګې چیرمن خورشید علي خان په مشرۍ کې تابع شوی خبري غونډه ته د وینا په وخت د جرګې جنرال سیکریټري سلطنتیار وکیل مسلم لیگ نون عطا الله خان دینځي ان پی حسین شاه خان سبزه پی 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 بخویدار خان سرتاج خان په شمول نورو مشرانو وینا وا چې د اسلام آباد 0 پوینټ پل لاندې په 14 اپریل رانا ورځ د اوچ اوسیدونکو ارشاد غنی باچا په خپل ګاډي کې په دزو وجنه ناقابل برداشت ده. دین وړاندې د مقتول رور اکرام غنی باچا پرانا ورځ د خپل رور د وجنې واقعیت بیان کړه او د قاتلانو مخې ته راوړو کې د جرګې نه د مرستې اپیل وکړو. د ویل چې کله قاتل تعلق د دې د خاندان سره ولې نه پکار ده چې مخې ته راشي. ټول علاقه په دې خبره ده دا خبره او دا مسله دي سیده چې زما کشر رور ارشاد غنی باچا پرانا ورځ 11 بجې د اسلام آباد په 0 پوینټ کې شهید کړی شو او ډېر به د دې سره ډېر بېمانه قتل یقین وکړه چې هغه لاش او فعل چې کله زور ورسېده ما ته اطلاع راغله ما خپل ورور ته کتلی نه شول. ډېر بېمانه طریقې سره قتل شو. زما مور خبره نه زما مطالبه ده چې دا زموږ په هر څه باندې که هغه اداري وي که هغه انتظامیه ده که هغه هر قسمه دغه دي دا په هغو باندې یو سوالیه نشان دی چې دا په رڼا ورځ د غرمې 11 بجې روجه په خوله باندې په رڼا ورځ په مصروف ترین شاعره 0 پوینټ باندې زما ورور شرکت کېږي. آیا دا څوک دي؟ زما ورور خو د پخوا نه دغلته کې کاروبار کوي د خپلو بچو دپاره رزق ګټي او دغلته کې مقیم دی هلته اوسېږي. معاملات دغه چې دي لکه معاملات دي نو څه قسم معاملات دي ولې چې هغه سرکاري د ګورنمنټ کونټریکټر دی نو معاملات به د هغه د څه د پورې معاملات دي. آیا چې موږ ته دا خبره ښکاره کړی شي چې دا په څه وجه شهید شو د څه ګناه کړې ده موږ ته مخې ته تیاره ده پکار ده چې موږ ته مخې ته رڼا شي موږ دا کوم دغه چې دي د قاتلان دا ګرفتار کړی شي ذاته زره او قوم ته مخې ته راوستېږي. مشرانو زیاته کړه چې په تیر یو کال کې د پنډه اسلام آباد نه تیر تر پښتنو د وجنې د شپږم مړی دی چې راوړی کېږي. دوی وویل چې په پنډه اسلام آباد کې په زرونو پښتانه مشته روزګار کوي. که چېرې د اسلام آباد غونډه کې سیف سیټي کې داسې قسمه واقعیات مخې ته راځي نو دا د برداشت نه بهر ده. دوی وویل چې دا پیښه د اسلام آباد پولیس په لمن بدنما داغ دی. دوی دړکه ورکړې ده چې که چېرې د اسلام آباد پولیس اصل قاتلانو ته رسېدو کې ناکام شو نو نتایج به ښه نه وي. مشرانو زیاته کړه چې دا خلک چې کومه دی نو دا خو ګرفتار کړی شي او هغه د کوم دی نو جیل کې انتظار حقوق او خبره چې ونه شوه ظاهره خبره ده چې موږ بیا مجبور یو او موږ بیا د اړیکه چې کوم ځای کامن دی د هغې لپاره به دا مشران او ورسره زموږ خپله مسله کوو خپله صلاح زموږ د دې علاقې ډېر ځوانان هغلته دي روزګارونه کوي نوکرۍ کوي کاروبارونه کوي هسه چې دی نو ډاکټر ته ځي هسپتالونو ته ځي دفترو ته اسلام آباد کې کاري نو دا صرف د سیاسي پارټۍ یا د یو کس خبره نه ده دا موږ د خپلو ټولو زموږ د کم ځوانان زموږ کشران مشران چې اسلام آباد ته ځي دا د هغوی د ټولو د تحفظ خبره ده او د ټولو د مشرانو دا خیال دی چې اسلام آباد پولیس الحمدلله ښه کمپیټنټ دي دا کیس دونه کمپلیکیټډ هم نه ښکاري نه په دې کې څه داسې سیاسي محرکات شاته ښکاري نه په دې کې نور څه داسې مشکلات ښکاري. د جرګې د اسلام آباد پولیس نه دا تمام ده چې هغوی به ډېر زر قاتلانو ته ورسي نو موږ واکدارانو ته دا خواست کوو چې ادینځی کشر او مشر سپین ږیری تور سرې زنانه ټول په دې واقعې باندې ډېر زیات دردمند شوي دي او د دې نه چې کوم دی انکنسن یا په دې خبره باندې د علاقې خلک سترګې نشي پټولی نو زمونږ دا امید دی چې انشاءالله تعالی اسلام آباد پولیس به مونږ ډېر زر تر زره چې دی نو اصل قاتلانو ته به ځان رسوي او هغوی به قانون مخې ته به راولي. که نه نو بیا چې څنګه د مشرانو خبره وکړه بیا به د علاقې مشران او خلک به کیني یو صلاح به کوي او خپله یو نیکسټ پلای عمل به جوړوي. دې کال کې دا شپږم لاس شو یا شپږم شهید شو چې مونږ راوړو او شهیدان راوړو چې خبره کوو نو بیا په هغې باندې په هغه طریقه باندې نه کاروایي کېږي او نه په هغه طریقه باندې د هغې زمونږ هغه دادرسي کېږي خو بس یو خبره یې وشي او ختمه شي.
په دې مسله کې مونږ خصوصا د عزیزي قومي جرګې فیصله کړې ده چې مونږ د قانون په دایره کې د آئین په دایره کې دننه د دې تپوس کوو د آخري حد پورې د آخري انجام ته به خپله خبره رسوو. که فرض کا زمونږ په دې کې داسې شکوک و شبهات رالل چې زمونږ سره حکومت یا ادارې یا د پولیس یا انویسټیګیشن چې کوم خلک د چې هغوی تعاون نه کوي نو بیا به مونږ په خپل یو نوې لایې عمل باندې بیا ځو خپله خبره باندې کوو. سوال دا خو به چې نن څلورم ورځ چې د اسلام آباد کې د پرنا ورځ باندې او په زیرو پوینټ کې یو داسې معامله وشي او د هغې پته نه لګي نو د نور ملک په څه صورت جاري ما خو د کرام غني خان خبرې واورېدې چې د هغو مدعیان دي او د مدعیانو ته هغو ته هم څه اطلاع را نه ده راغلې نو دا یو ډېره تشویش خبره ده او چې څنګه فردر د جرګه اقدام اخلي نو انشاءالله تعالی زمونږ ټول سیاسي پارټیانې ټوله ملګرتیا په دې باندې به یکدم قدم اخلو. که د دې واقعي ښکاره ثبوتونه او غله مخې ته رانغله نو د دې اثر به په دې ټوله علاقه باندې وغورځېږي، یوازې په د باچا صاحب په کور باندې نه. نو موږ دا نه غواړو، د قانوني جرګه نه غواړي چې دا ټول خلک بلوشي او دا راوځي. نو د وخت د ریاست نه موږ دا غوښتنه کوو چې دې چې څومره ملزمان دي چې کیفر کردار ته ورسېږي. زه دا یو عرض کوم چې دا زمونږ لپاره یوازې نه بلکې د اسلام آباد پولیس په تنظیم باندې یو ښکاره ده او ډېر بدنما ده.